قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج. ایزان ما تستاسو دروان دی لقرآن کریم کم آیت کریم ونستلا دیتے وینشی دا سورة الزمر آخری آیتنا. زمر عربی جمع کے دلو توینش جماعتنا دل پدی سورت آخر کی اللہ رب العزت دا دو قسمو جماعتنو تذکرہ کرے. یو جماعت آگے توینشی اشرار ناکار جماعت ناکار ڈلا داوی حالتم اللہ ذکر کرے. دویم جماعت تے ابرار نیکان اللہ و دا اللہ کو رسول بانی مین دا آغا خلق تذکرہ اللہ کرے دے. دی دوارو آغا آخری حالت ذکر کرے دے چاگے تولیشی دا محشر حالت آغا حالت جدا طول خلق بجمع شی اور اللہ تعالیٰ طرف تب حاضر شی اللہ تعالیٰ طرف تب پیش آغا احوال اللہ رب العزت پدی ایتن کی ذکر کری تھی. پہ انسان باندے در سخت حالات را روان دی لیکن ماتا چلی داگے استحضار نہ دے کر چلی ماتا مراقبہ نہ دے کر چپا ما باندے سخت حالات را روان دی. انسان چکل پیداشی دا پیدائش نوالا تر مرگ پورے ہر حالت کے بدولی تکلیف راغنے. تو وقت دا پیدائش کی زانت تکلیف دے چوڑی کے اکڑکوانے کی زانا غمون مصیبتونا چیزوان شو بے زانت تکلیفونا کلا دا یو شغم کلا دا بل شغم اور بے چکل برا شو بے مختلف ازمائشونا تکلیفونا اگر انسان طرف تم توجی تھی. آن تر مرگ پورے چسو پوری داستر کی نمی پتے نو انسان پر تکلیفوں کی مبتلا ہے. جس یہ انسان سکنش خود دے کہ اگر پر آرام سرا پراحت سرا بغیر دا تکالیفوں نے جن تیرے دا انسان کو جن دا تکلیفوں نے ڈکتے نو اگر انسان اگر پر تکالیف سرا پدی دنیا کے جل تیر کو لیکن پس دا تکلیف نا عالم برزخ کی دا آخرت پر زندگی کی اگر خوشحال پاتی شو دا انسان کامیاب تھی. یو سڑے اگر پر دنیا کی جل تیر کو تکالیف سرا او بے پا عالم برزخ کی دا آخرت پر زندگی کی ہم اگر باندی تکالیف تھی دا انسان تباہ و برباد تھی. نو اللہ رب العزت دی دوارو جماعتون حالات ذکر کرے دے دا ابرار حالات ذکر کرے دے اور دا اشرار دا بدان حالات ذکر کرے دے کہ پرس دا محشر باندے دی خلق و حالت تسوی و دا آغین اروان دی پزمک کی یو عظیم زلزلہ اغبر ازش. علماء تفسیر و محدثین وی کہ پزمک کی با دری زلزلی رازی اور آغا با دیر سخت زلزلی ہوئی. آغی سرا دا دنیا نظام آغا با درم برش دمرا سخت زلزلہ بھی دا قیامت کہ اللہ رب العزت سورة الحج کی ارشاد فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو قل ربنا ویری گئی ان زلزلة الساعة شیء عظیم. دی آیت کی یو عجیبہ خطاب اللہ تعالیٰ فرمائی. اللہ امر کئی حکم کئی اتقوا ربکم فلدرمنا تسول میرے سمانا انسانا تو پا دنیا کی دمرا منحمک شئے دا دنیا نعمتونا
د دنیا بنگلي د دنیا پیسې دې سره ستا زړه دومره لګېدلی دی چې ستا د زړه نه خوف الهي بالکل ختم شوی. اما تاسو چې زما ستا په زړه کې د رب العالمین خوف نشته، د رب العالمین یره نشته، کچرته د الله رب العزت یره وې نو دا ګناهونه کم د ګناهونو سیلاب چې روان دی په دې کې به موږ تاسو نه غلطي. ځکه الله فرمایي اتقوا ربکم، خپل رب نه ویریږئ. کم طرف ته روان یې تاسو؟ په زړه کې د الله یره وساتئ. ولې؟ ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یقینا زلزله دا قیامت ډېر لوی شی دی، ډېر لوی عذاب. دا حالات ذهن ته راوستل پکار دي، د دې بار بار تذکره پکار ده، د دې بار بار ذکر پکار ده. دې سره زړه ته صفایي ملاویږي، په زړه کې چې کوم تورواله دنده کېږي هغه تورواله ختمېږي. الله فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم، د قیامت زلزله ډېر یو عجیبه شی دی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، د قیامت احوال دومره سخت احوال دي. کله چې د قیامت زلزله راشي په هغه ورځ باندې هر هغه زنانه چې هغه خپل ماشوم له پی ورکوي د قیامت د دهشت د وجې نه هغه به خپل هغه ماشوم نه غافله شي. څومره مینه محبت وي د زنانه خپل زوی سره ماشوم سره، لیکن د قیامت هغه زلزله دومره سخته ده چې انسان به خپل ځان په باره کې فکر وي، د اولاد په باره کې به فکر نه وي، د ښځې په باره کې به فکر نه وي، د پلار په باره کې به فکر نه وي. نن ماته د ماشومانو دپاره، د ښځې دپاره، د بچو دپاره کم کم کارونه نه. الله فرمایي داسې ورځ به یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. او دومره سخت حالت به، دومره سخت کیفیت به چې د یو زنانه په خېټه باندې حمل دی، د هغه دهشت د وجې نه هغه به خپل هغه حمل ګراو کړي. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. الله فرمایي چې ته به خلک ویني چې دا به بېهوشه وي، د دوی حواس به په خپل ټکانه باندې نه وي. د دنیا معمولي غونډه کې زلزله چې راشي د انسان نه هر څه هېر وي، خپل ځان ته نه ګوري، په منډه باندې. نو هغه د قیامت زلزله حدیث پاک کې راځي چې کومو خلکو باندې قیامت قایمیږي هغه به د ټولو نه بدترین مخلوق وي چې هغوی باندې قیامت قایمیږي. نو الله فرمایي وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، هغه وخت کې به بېهوشه نه دا خلک، ولكن عذاب الله شدید، لیکن د الله عذاب هغه به دومره سخت وي چې دا خلک به بېهوشه کړي، دومره سخت عذاب وي. سورة التکویر کې الله رب العزت د قیامت د زلزلې یو عجیبه نقشه پیش کړې ده. الله حضرت ارشاد فرمایي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. الله رب العزت ارشاد فرمایي چې کله قیامت راځي دومره سخت حالات به وي چې د نور دا رڼا چې تاسو وینئ دا رڼا به ختم شي. واذا النجوم انكدرت، دا په اسمان کې چې کوم ستوري وینئ چې پړکېږي دا به ودړېږي، ریزه ریزه به شي. واذا الجبال سيرت، دا غرونه چې تاسو ګورئ اوچت شوي دي په ماتا باندې، کله چې ورځ د قیامت راشي دا غرونه به روان کړی شي کالعهن المنفوش. ته به وایې چې دا وړی دا ډنډه شوي د وړی په شانتې د مالوچانو په شانتې دا غرونه به رواني. واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت،
دومره سخت حالت وي چې هغه د لسو میاشتو بلار به اوښه چې د هغې په خېټه باندې حمل وي نو عرب د هغې ډېر نګهباني کوي چې کله د قیامت زلزله شروع شي نو هغه اوښه به هم بېکاره پرېښودلی شي واذا الوحوش حشرت او څومره ځناور چې دي دا به ټول جمع کړی شي ځکه چې کله هم عذاب راځي ځناورو عادت دی چې دوی آبادۍ طرف ته زور کوي او بیا الله فرمایي واذا النفوس زوجت هر کله چې دا روحونه چې کوم د بدنونو نه جدا شوي دي دا به دې بدنونو سره یو ځای کړی شي دومره سخت حالات د قیامت چې الله رب العزت ارشاد فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها دومره سخت حالات دي چې دا ځمکه به وژړقولی شي واخرجت الارض اثقالها ځمکه کې چې څه دي څه خزانې دي ځمکه به دا هر څه بهر ته راولي وقال الانسان ما لها دې وخت کې به انسان وایي چې هاي دې ځمکې له څه شوي دي يومئذ تحدث اخبارها هغه ورځ به داسې وي چې دا ځمکه به خپل تمام حالتونه بیان کړي نن ماته په دې ځمکه باندې ګرځو څه نه کوو مونږه څه ګناهونه مونږ نه کوو سبا به په ورځ د قیامت باندې دا ځمکه ګواهي ورکوي چې دې فلاني سړي په ما باندې دا ګناه کړی زما دا لاس به ګواهي ورکوي چې په دې لاس سره د غلط کار کړلی زما دا خوله به ګواهي ورکوي چې په دې خولې سره د غلطې خبرې کړلې زما ستا غوږونه به ګواهي ورکوي چې په دې غوږونو سره د غلطې خبرې اورېدلې دي غیبتونه اورېدلي هغه داسې ورځ ده چې ځمکه به ګویا وي يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها الله فرمایي دا حالت به زه کوي چې ستا رب به دې ته حکم کړی وي دا هر څه ستا د رب د حکم محتاج دي چې کله الله رب عزت ورته حکم وفرمایي نو د هغې مطابق دا هر څه به عمل کوي دومره سخته دومره دهشتناکه ورځ ده الله رب عزت ارشاد فرمایي القارعه ما القارعه دا داسې ورځ ده چې دا ټنګونکې ورځ ده زما ستا د زړونه دا به وټنګوي الله فرمایي ما القارعه دا څنګه ټنګونکې ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دا خلک به داسې رواني ته به وایي چې دا خواره واره پتنګان دي دومره ډېر به وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه دا به داسې روان وي ته به وایي چې دا وړۍ د ډنډه شوې په دومره سخت حالاتو کې چې د دنیا نظام دا به درم برم شي د دنیا نظام دا به ختم شي هغه وخت کې ما تا ته به څه فایده راکوي ما تا ته به زما نوم فایده نه راکوي ما تا ته به زما قوم او نسب فایده نه راکوي ما تا ته به زما مال او جیدات فایده نه راکوي نن کم مال کم جیدات باندې ما ته منهمک یو د قارون خزانه ده ما ته پیناس یو یو روپۍ د الله په نوم نه ورکوو یو روپۍ د الله په نوم نه ورکوو زمون خیال دا دی چې دا مال او دولت ما سره به همیشه ما سره به قبر ته ځي الله فرمایي هغه ورځ باندې مال والا جیداد والا بینک والا بیلنس والا کامیاب نه دی هغه ورځ باندې کامیاب څوک دی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه هغه سره کامیاب دی چې د هغه اعمالو تله هغه وزن شوې ده او د اعمالو تله چې د هغې کې وزن راځي په نیک اعمالو سره په پنځه وخته مونځ سره دارنګې په صدقو خیرات سره دارنګې ګناهونو نه ځان بچ کولو سره هغه د اعمالو تله وزنې کېږي نن ماته د ګناه چې کوم کار دی هر کار ته مونږ لبیک که ماته ته څوک وایي غیبت مه کوه چغلي مه کوه حسد مه کوه تکبر مه کوه ماته د هغه د سیلۍ نه ډېر کوو دې سره مونږ مونځ هم کوو نو عزیزانو بیا په هغه مونځ کې هغه انوار او برکات مونږ تاسو ته نه حاصلېږي هغه مزه ماته ته نه حاصلېږي ولې ځکه به مزه حاصلېږي چې کله مونږ ځان د ګناهونو نه بچ کړو دې طرف ته مونږ ګناهونه کوو نو چې ګناه کوو د اعمالو تله دې کې وزن نه میلاویږي وزن به میلاویږي چې ځان انسان د ګناهونو نه بچ ساتي او نیک اعمال وکړي نو د هغه سړي تله هغه به وزني وي او کوم یو سړي هغه چې صحیح اعمال وکړو خپله تله یې وزني کړه نو د هغې حالت هم الله رب العزت ذکر کړی دی په سورت زبر کې
اور هغه څوک چې د هغه د اعمالو تله سپکه شوه واما من خفت موازینو فامه هاویه د چا د اعمالو تله هغه چې سپکه شوه نو د هغه ټکانه هاویه ده. الله فرمایي وما ادراک ما هي نار حامیه. تا ته څه پته ده چې دا هاویه کم مقام دی؟ الله فرمایي نار حامیه. هاویه دا یو ګرم اور دی، دومره ګرم اور دی. حدیث پاک کې راځي چې د جهنم اور دومره سخت دی چې زر کاله د جهنم اور بل کړی شو د هغې رنګ تک سور شو. د زر کاله د جهنم اور بل کړی شو د هغې رنګ تک زیړ شو. د زر کاله د جهنم اور بل کړی شو د هغې رنګ تک تور شو. د جهنم رنګ تک تور دی. حدیث پاک کې راځي چې کله یو جهنمی جهنم ته غذار کړی شي د هغه رنګ به تک تور شي په شان د کویلې. او حدیث پاک کې راځي هغه آخري جهنمی چې هغه الله رب عزت د جهنم نه وباسي، هغه جهنمی وي چې د هغه په زړه کې یو ذره برابر نیک عمل موجود دی، ایمان موجود دی، نو هغه به الله تعالی د جهنم نه وباسي او د هغه رنګ به دومره تک توري چې هغه به څوک پیژني سوا د الله رب العزت نه. فرشتو ته به پته نه وي چې په دې جهنم کې داسې څوک شته دی. اور هغه به اواز کوي یا حنان یا منان یا حنان یا منان، اے رام کونکیا پما باندې رحم وکي، اے احسان کونکیا پما باندې احسان وکي. نو د دې سړي اواز به څوک نه اوري سوا د رب العزت نه. دومره تور شي. ما ته دې حالاتو ته غور کړل چېرته ما ته د شپې لیټ بند کړی دی، 15 منټه ما ته سوچ کړل چې یو حالت راتلونکی دی. نن د ګناه چې کوم کار دی ما ته کوو، لیکن هغه حالاتو د نمونه یې الله به فرشتې ته حکم وکړي چې دا جهنمي وباسه له جهنم نه. نو هغه به دومره تور شوی وي چې الله به یو نهر وي، نهر الحیات جنت سره خوا کې هغې کې به هغه ولمبوي، نو د هغه رنګ به وپړقېږي. نو دومره سخت حالات دي د جهنم د هغې دپاره. الله رب العزت فرمایي چې د دې جهنمیانو حالات څه دي په ورځ د محشر، او د جنتیانو حالات څه دي. الله رب العزت ارشاد فرمایي وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. د دې نه مخکې الله فرمایي ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. کله چې ورځ د قیامت راځي نیو شپېلۍ به اوالی شي په دنیا کې چې څومره مخلوق دی دوی باندې به بېهوش راشي. واشرقت الارض بنور ربها، دا ځمکه به ستا د رب په رڼا باندې وپړقېږي. او د دې نه بعد به الله انبیا علیهم السلام شهدا راولي د ګواهۍ دپاره. او چې کله میدان محشر قایم شي دومره سخت حالات پي چې الله رب عزت به اعلان فرمایي فلا ابن فلا حاضر شه، اور الله به برای راست هغه سره خبره کوي لیس بینه وبین ربه ترجمان. د الله پر منځ کې او د دې سړي په منځ کې بل یو ترجمان به نه وي، الله به برای راست هغه سره خبرې کوي. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، جهنم طرف ته به جهنمیان ډلې ډلې روان کړي شي. حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، چې کله جهنم ته راشي نو د جهنم دروازې به فورا کلاوي کړی شي او دوی به د جهنم ته دنګ کړی شي. او د جهنم و دروازې دي. او د هغې نه بعد وقال لهم خزنتها، د جهنم خزانچیان دربان والا هغه به تپوس کوي الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. ای تاسو ته څوک نو راغلی، یو داعي نو راغلی چې هغه تاسو ته بیان کړی وی، تاسو یې د دې ورځې نه یېرولی وی. هغوی به وي بلا ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین. ولې نو راغلی وو مونږ ته انبیا راغلی وو، علما راغلی وو، منذرین راغلی وو، مونږ یې یېرولی وو لیکن د الله عذاب تا په مونږ باندې نازل شوی. الله ورته فرمایي قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. د جهنم دې دروازو ته دنده شئ اور دسې جهنم چې تاسو به پکې همیشه وي.
حدیث پاک کی راځي چې کله جنتیان جنت ته دنده شي جهنميان جهنم ته دنده شي نو الله رب العزت په مرګ راولي مرګ اور هغه به د یو ګټ په شکل کې وي او د جنت او د جهنم په منځ کې هغه به ذبح کړي شي د هغې نه بعد به الله رب العزت اعلان فرمایي چې د نن نه بعد مرګ نشته مرګ ذبح کړی شو کوم چې جنتیان دي هغوی به خوشحاله وي چې الله تعالی داسې یو شیز چې د هغې نه زمونږ یره وه هغه الله تعالی نن ختم کړي نن عزیزانو په دنیا کې انسان د یو شیز نه یریږي ډېر سخت چې کله یو سړی بیمار شي هغه هم یریږي چې کم یو سړی په نعمتونو کې هغه هم یریږي چې یو سړی بیمار شي هغه نه یره صرف د یو شیز وي د مرګ داسې نه چېرته مرګ راته راشي او د دې دنیا نه لاړ شي او یو سړی په نعمتونو کې دی هغه هم یریږي داسې نو فرشته د عجل راشي او دا بینک او بیلنس دا خوشحاله نعمتونه زما ختم شي ما ساری یو حدیث بیانول امام بخاری رحم الله یو روایت نقل کړی دی چې د قیامت علاماتو کې یو علامت دا دی چې کله قیامت ته نږدې زمانه شي مرګونه به ډېر شي اور مرګونه هم هغه چې کوم ځوانان وي 30 35 40 سال عمر کې به خبر ته اوري چې د فلانی د زړه دړکن بند شو لاړ د دنیا دا د قیامت یو علامه ده یو نښه نن دا واقعات مونږ د ورځې سینکړو تعداد باندې اورو چې فلانې ځوانۍ کې وفات شو فلانې بچپن کې وفات شو دا د قیامت علامت ده لیکن په دې وخت کې کامیاب څوک دی چې اچانک ولا مرګ راغی حضرت فرمایي محدثین فرمایي چې کامیاب هغه سړی دی چې څوک 24 غنټې د الله تعالی په خوشنودۍ کې ګرځي هغه اعمال کوي چې د الله د رضا ولا اعمالي دا اچانک مرګ د دې لپاره راحت دی چې د لاړ د دنیا ازمایښتونو نه هغه پرېښودل او نعمتونو ته او کوم یو سړی چې فاجر او بدکار دی هغه روزه شپه د الله تعالی نافرمانی نه رستو کېږي نو د دې انسان دپاره اچانک مرګ دا عذاب دی الله فورا ونوي ټیم ولا ورنکي چې هغه د الله د راضي کولو دپاره څه تیاری وکړي نو عزیزانو د دې ورځې دپاره د قیامت د احوال د قبر د احوال دا خپل ځان ته مخې ته کول پکار دي مراقبه کول پکار ده خپل سترګې پټول پکار دي چې ورځ راتلونکې ده چې زما ستا د مرګ اواز به کېږي حدیث پاک کې راځي چې څوک وفات شو د ده قیامت په ده باندې قایم شو د سره هغه احوالو په باره کې به د ده نه تپوس کېږي نو عزیزانو د دې په باره کې خپل د دې آخرت کور دپاره تیاری پکار دی انشاءالله کوشش به کوو چې خامخا ورځ کې یو ټایم مراقبه کوو حدیث پاک کې راځي چې د مرګ په یادولو سره